بسم الله الرحمن الرحیم. زمونږ د درس موضوع چې دا انفلمیشن ان هیلینګ دی، التهاب او رغیدنه ده. راځو د التهاب او رغیدنې پیژندنه او سببونو باندې خبرې کوو. اول راځو موږ د التهاب په ډیفینیشن باندې خبرې کوو. التهاب چې دی دا د زیان رسونکي عامل په مقابل کې د بدن د ژوندیو انساجو یا موضعي عکس العمل څخه عبارت دی، یا په بل عبارت د بدن دفاعي عکس العمل دی چې د کوربه حجرو د وینې د رګونو، پروټینونو او نورو میډیټرونو له لارې زیان رسونکي عامل یا له منځه وړي او یا یې محدودوي، او په پایله کې نیکروټیکي حجرې او انساج که موجود وي له ساحې څخه ایستل کېږي. یا التهاب یو دفاعي غبرګون دی چې د حجروي زیان، انتان یا فرط حساسیت په مقابل کې منځته راځي، او ناحیوي اروا زیاتېدل، د سپینو کرویاتو مهاجرت او د کیمیاوي موادو افراز پکې موجود دي. نو په لنډ ډول سره موږ وایو دا چې التهاب چې دی دا د بدن یو دفاعي عکس العمل په نتیجه کې منځته راځي، یا د بدن د دفاعي عکس العملونو یو تظاهري حالت ته موږ وایو التهاب وایو. چې مثلا کله چې بدن ته یو اجنبي اجسام یا فارم باډي یا بکټریا یا ټاکسین داخل شي، بدن د هغې په مقابل کې یو دفاعي عکس العمل ښکاره کوي. د دغې دفاعي عکس العمل په نتیجه کې چې کوم تظاهر موږ په سترګو باندې ګورو، دغې حالت ته موږ وایو التهاب یا انفلمیشن وایو. د التهاب عوامل په لاندې ډولونو باندې ویشل شوي: یو ته انتاني عوامل، بل ته معافیتي عوامل. په انتاني عواملو کې بکټریاګانې، ویروسونه، ټاکسین، فنګسونه او فرازیټونه دي. معافیتي عواملو کې هومورل امیونټي او سیلولر امیونټي ده. فزیکي عواملو کې تودوخه، ټمپریچر، یخني یا کولډ، تشعشع، ریډیشن، میکانیکل تروما. کیمیاوي عواملو کې ارګانیک او نان ارګانیک ټاکسین دی، او نور اجنبي اجسام چې د التهاب په عواملو کې شامل دي. التهاب دوه عملیې لري: یا به التهاب په مقدم ډول باندې منځته راځي، مقدم التهابي عکس العمل به وي، یا به دا چې مؤخر به وي، یو وخت به ضرورت لري، زیات وروسته وخت کې منځته راځي. التهاب باید یو مناسب غبرګون وي چې ګټه یې ډیره وي او زیان یې لږ وي. مثلا موږ وایو چې التهاب چې دی د بکټریاګانو په مقابل کې د بدن یو دفاعي عکس العمل دی. که یې دفاعي عکس العمل دی نو باید ګټه ډیره ولري د چې په نسبت باندې د تاوان په نسبت باندې. ځینې داسې حالتونه شته چې هلته د دغې التهاب بینیفیټس چې دی دا د تاوانونو په نسبت باندې کم وي، یعنې مطلب دا شو چې تاوان یې د ګټې په نسبت باندې زیات دی. او کوم حالتونه دي چې هلته د التهاب زیانونه چې دي دا د ګټې په نسبت باندې څنګه یي کم وي، زیات یي، هغه لاندې ډولونه باندې ویشل شوی. که التهاب ډیر قوي وي لکه په شدید انتان کې، دلته تاوان د ګټې په نسبت زیات شو. که ډیر دوامداره وي لکه په مقاومه انتاناتو کې، که د خپل انټیجن په مقابل کې وي لکه روماټیزم کې، اصلا دلته دا دی چې دلته د بدن معافیتي عکس العمل د خپلو انساجو په مقابل کې انټي باډي جوړوي. خپل انټیجن او پردی انټیجن نه پیژني، بلکې د خپلو انټیجنونو په مقابل کې انټي باډي جوړوي لکه روماټیزم کې. د هغو محیطي عواملو په مقابل کې منځته راغلي وي چې زیان رسونکي نه وي لکه الرژي یا انافلکسیس. نو دا د التهاب هغه غبرګونونه شو چې زیان یې د بینیفیټس په نسبت زیات شو. التهاب اعراض او علایم: د التهاب اعراض علایم چې دی په خپله د التهاب یا انفلمیشن د برننګ په معنا باندې دی، او لاندې 15 اعراض لري چې سورواله دی، پړسوب دی، تودوخه ده، درد دی، او بل چې دی د وظیفې له منځه تګ. هر چې ده چې التهاب یا انفلمیشن یې په مربوطه ساحه کې به درد موجود وي، پړسوب به موجود وي، سورواله به موجود وي، تودوخه به وي، ګرم به وي ساحه، او بالاخره فنکشن یا وظیفه به پکې لا شوي، فنکشن یا وظیفه به پکې نه وي.
د التهاب ډولونه التهاب په دوو ډولونو ویشل شوی یو هغه چې په هارد ډولونو باندې منځته راځي چې دې ته موږ اکوټ انفلمیشن وایو بل هغه چې په کرانیک ډول باندې منځته راځي دې ته موږ د کرانیک انفلمیشن په نامه سره یادوو او کرانیک انفلمیشن او اکوټ انفلمیشن دا د التهاب ټایپونه دي ډولونه دي چې هر یو باندې موږ په لنډ ډول سره خبرې کوو راځو ها د التهاب فیچرز او ډیفینیشن باندې خبرې کوو ها د التهاب هغې ته ویل کېږي کوم چې په چټک ډول سره ها دي تقریبا 15 ورځې یا د 15 ورځو څخه کم وي او په ها د التهاب په منظره یا فیچرز کې دغه مواد موجود دي لکه مایع او سیروم راټولېدل د پلټلیټ فعالېدل او د نیټروفیلونو ارتشا په هره ها د التهابي پروسه کې به هلته تر ټولو ناکامه او عمده او اساسي برخه به د نیټروفیلونو ارتشا یا انفلټریشن موجود یعنی مطلب دا شو چې مربوطه ساحه کې به نیټروفیلونه په زیاته اندازه سره راټول شوي وي بل مزمن التهاب فیچر یا منظره مزمن التهاب موږ وایو دې ته هغه التهاب څخه عبارت دی کوم چې په ځنډنۍ ډول باندې واقع کېږي د 15 ورځو څخه زیات وخت نیسي په مزمن التهاب کې به یو دا چې د مزمنو التهابي حجراتو موجودیت وي هغه مزمن التهابي حجراتو موجودیت چې په مزمن التهاب کې موجود دي هغه یو لمفوسایټونه دي بل ماکروفاژونه دي بل پلازما سیل دي چې دغه د مزمنو حجراتو موجودیت په هر کرانیک انفلمیشن کې او په هر هاد انفلمیشن کې به د هاد حجراتو موجودیت لکه هاد حجرات دلته نیوټروفیلونه شو چې د هر هاد انفلمیشن کې به د نیوټروفیلونو ارتشا موجود او په هر کرانیک انفلمیشن کې دغه دریو حجراتو راټولېدل به یې لمفوسایټونو ارتشا انفلټریشن ماکروفاژونو انفلټریشن پلازما سیل انفلټریشن به او بله خبره پکې دا ده چې ګرانولیشن نس په ځینو پیښو کې ګرانولوما تشکل لکه ګرانولوما ډېر ښه مثال دی تبرکلوزس کې چې یو کرانیک حالت څخه عبارت دلته ټوبرکل جوړیږي یو معافیتي عکس العمل دی چې د انټي مایکو بکټریوم ټي بي په مقابل کې بدن دفاعي عکس العمل راځي ساحته ماکروفاژونه راځي لمفوسایټونه راځي پلازما سیل راځي او هغه ساحه څنګه کور کوي دلته یو نس پیدا کوي ګرانولیشن نس منځته راوړي یو حلقه منځته راوړي چې دغې حلقې ته موږ ګرانولیشن وایو نو دغه بل حالت دی چې په مزمنو التهاباتو کې موجود یو به د مزمنو التهابي حجراتو انفلټریشن او بل ګرانولیشن د هاد او مزمن التهاب منظره کې ځینې فرقونه دي د آنسیټ له نظره هاد التهاب دقیقې او ساعتونه نیسي او کرانیک چې دی سلو دی ورځې په بر کې نیسي هغه حجرات چې په هاد او کرانیک کې منځته راځي لکه په هاد کې کوم ډول حجرات دي مثلا مینلی نیټروفیلز دي او په کرانیک کې مونوسایټ دي ماکروفاج دي ان لمفوسایټونه دي او ټیشو انجری همدارنګه فیبروسس په هاد التهاب کې چې دی مایلډ یا خفیفي او بالاخره په کرانیک التهاب کې هلته د ټیشو انجری او بالاخره د فیبروسس په واسطه باندې ریکوري کېدل چې دی دا پکې څنګه زیات دي همدغه وجه ده چې په کرانیک التهاب کې فیبروسس زیات تاسوس کوي کلینیک به د هاد التهاب چې دی ډیر بارز وي خو د کرانیک التهاب کلینیک چې دی دا دومره بارز نه وي بلکې کم وي دا ځینې منظرې دي چې د هاد التهاب همدارنګه د کرانیک التهاب په هغه کې چې د منځته راځي مثلا دا یو بلډ ویسل څخه عبارت دی او دغه د بلډ ویسل چې د اندوتیلل سیل دی او دا د اندوتیلل سیل په شاوخوا کې هغه سپیسز دي دا یوه سپیس شو د بل سپیس شو چې دلته وجود لري او د دغه اندوتیلل سیل په داخلي برخه کې دلته نیټروفیل هم شته د لمفوسایټ هم شته د مونوسایټونه هم شته دی کله چې په یو ساحې ته باکټریا اجنبي جسم راځي لومړی دغه مونوسایټ د دغې رګ څخه بیرون خواته خارجېږي او مونوسایټ بالاخره هغه خارجي ماده چې دلته راغلې ده د دې په واسطه باندې شی کېږي فاګوسایټ کېږي دلته د دې په مقابل کې یو شی منځته راځي یو عکس العمل منځته راځي یو ایمیون ریسپانس منځته راځي یعنی مطلب دا شو چې د خارجي عامل په مقابل کې او د بدن د داخلي حجراتو په مقابل کې چې هغه کوم حجرات دي هغه بالاخره
دفاعي حجرات یو جګړه شروع کیږي، یو جنگ شروع کیږي. د دې جګړې او د دې جنگ په نتیجه کې د رګونو اندوتیلل سیل پریمیبیلیټي هم زیاتیږي او اندوتیلل سیل کې ډیمیج پیدا کیږي او د دې د ډیمیج له کبله د دې څخه یو اندازه مایعات بیرون خواته خارجیږي او بالاخره د هغې د خارجېدو له کبله هلته څه پیدا کیږي، یو انفلمیشن یا التهاب منځته راوړي چې پړسو پکې شته دی، سوروالی پکې شته دی، ټول لاملونه شته. او بل دا ده چې مسل څخه هم هسټامین چې دی دا ریلیز کیږي او دا ټول هغه حالتونه دي چې په یو التهابي ساحه کې موجود دي. پلیټلیټ پکې اکټیویټډ کیږي، همدارنګه مونوسایټ خارجیږي، لمفوسایټونه خارجیږي، پلازما سیل پروټینونه پکې رول لري، پولیمورفونیوکلیر لیکوسایډ پکې رول لري، همدارنګه مسل پکې رول لري. دا ټول د التهاب له کبله د مهاد او مزمن التهاب او د هغو د هغه دندې چې په التهابي پروسه کې د دغې ټولو دندې موجودي، که هغه مکروفاژونه یي، که هغه مونوسایټ یي، که هغه لمفوسایټ یي، که هغه مثلا او که هغه پلیټلیټ یي، هغه هر شی چې د پلازما پروټین دا ټول پکې څنګه کوي په التهابي پروسه کې چې لري برخه اخلي. او دغه ایکسترا سیلولر میټرکس پروټین د سیل دی چې دا بالاخره د ساحې د دوباره د ریپیر یا د جوړښت دنده په غاړه لري او د ریپیر یا د جوړښت په صورت کې په ساحې په مربوطه ساحه کې فایبروسس څنګه کوي تاسوس کولی شي. د هاد التهاب دوه پیښې وجود لري، یو ویایي پیښه ده، بلې حجروي پیښې دي. اوس راځو د هاد التهاب حجروي او ویایي پیښو باندې خبرې کوو. راځو اول په هاد التهاب کې رګونو کې کوم ډول تغییرات منځته راځي. اوله مهمه خبره دا ده چې په هاد التهاب کې په رګونو کې یو ډایلیشن منځته راځي، یعنی مطلب دا شو چې یو توسع پیدا کوي رګونه په هاد التهاب کې. او د ډایلیشن یا د توسع څخه وروسته د وینې د جریان زیاتېدل دا پکې مهم دي. کله چې توسع کې د وینې جریان زیاتېږي. دویم دا ده چې د رګونو څخه د پلازمایي مایع او پروټیني موادو راوتل دي، لکه هغه مخکینی شکل کې چې موږ ولوستله چې په دغه کې د پروټین مواد او همدارنګه پلازمایي مواد بیرون خواته خارجېږي. اول دا دی چې د وینې جریان زیاتېږي، بیا د هغې څخه وروسته همدغه مواد بیرون خواته خارجېږي. بله خبره دا ده چې د رګونو څخه د WBC یا د سپینو کرویاتو عمدتاً نیټروفیلونه راوتل او بالاخره د هغې راټولېدل. دا هغه حالتونه دي چې بالاخره په یو التهاب کې په رګونو کې منځته راځي چې یو د رګونو ډایلیشن او د وینې د جریان زیاتېدل، بل د رګونو څخه د پلازمایي مایع او پروټینونو راوتل، بل د رګونو څخه د سپینو کرویاتو عمدتاً د نیټروفیلونو راوتل او راټولېدل دي. دا ډېر ښه شکل دی. دا یو نارمل رګ څخه عبارت دی چې دغه آرټریول برخه ده او د یې په خپله وینول برخه ده او د دا د رګ په داخلي برخه کې مونوسایټونه دي، د ایکسترا سیلولر چیرې میټرکس دی او د لمفوسایټونه او مکروفاجز دي. کله چې التهابي ساحه منځته راشي اول به انکریز بلډ فلو کی، یعنی دا مطلب دا شو چې د بلډ فلو به پکې څه کېږي انکریز کېږي. کله چې بلډ فلو انکریز شو مطلب دا شو چې دلته به آرټریول او وینول او کپیلري په ټولو برخو کې به ډایلیشن راشي. اوس دغې برخې ته وګوره او د دې او د دې ترمنځ ډېر فرق دی. دلته انکریز بلډ والیوم او ډایلیشن دی او بل دا ده چې د دې څخه به علاوه د نیټروفیلونو همدارنګه د لیکوسایټونو او د دې ټولو برخو اندازه به هم څنګه شي زیاته شي. دلته کم اندازه سره مونوسایټ او لمفوسایټ او نیټروفیل، دلته د نیټروفیل تعداد څنګه شو زیات شو، د مونوسایټ تعداد هم زیات شو او د لمفوسایټونو تعداد زیات شو. او بله مهمه او اساسي خبره دا ده چې دلته به د کپیلري پرمیبیلیټي به هم زیات شي، څنګه هایدروسټاټیک پریشر لوړېږي او دې له کبله مایع به څنګه شي بیرون خواته به څنګه شي راوځي او بالاخره په مربوطه ساحه کې به د مایع سره څنګ کې پروټین هم خارج شي او د دې د خارجېدو په نتیجه کې په ساحه کې به شی پیدا شي، ایډیما به پیدا شي. ایډیما په میکانیزم کې موږ ویلو چې هایدروسټاټیک پریشر لوړوالی دی. هغه حالتونه چې مخکې مو ولوستل هغه حجروي واقعات وه چې
په رګونو او د حجراتو آفتونه و چې په التهاب کې رول لرلو. یو پکې رګونه شو چې په رګونو کې چې کېږي وازو ډایلیشن منځته راځي، بل پکې حجرات شو. نیټروفیل چې د حجراتو د رګونو څخه په زیاته اندازه سره بهر ته وځي، هغه ساحه کور کوي. دا هغه دوه حالتونه وه چې د التهابي پروسه کې په هر حد التهاب کې واقع کېږي. د التهاب ویعي پیښې مایکروواسکولیچر کې مایکروواسکولیچر یا ویعي پیښو کې په دوه ډولونو باندې ویشل شوي دي. ویعي پیښې یو هیموډینامیکس چینجز دي او بل چې د کپیلري پریمیبیلیټي زیاتوالی دی. اول راځي موږ په هیموډینامیک چینجز باندې خبرې کوو. اوله خبره دا ده چې په حاد التهاباتو کې هیموډینامیک بدلونونه په لاندې ډولونو باندې ویشل شوي. اول دا ده چې اول کله چې حاد التهابي پروسه شروع کېږي وازو کنسټرکشن په واقع کې د 3 یا 5 ثانیو لپاره موقتي، خو د دې څخه وروسته یو وازو ډایلیشن منځته راځي، نیم ساعت په موده کې دوامداره. بل په موضوعي ډول سره هایدروسټاټیک پریشر لوډینګ لکه چې مخکې مو ولوستله. بل بالاخره یو ټرانزوډیشن له کبله ایډیما منځته راځي، یعنې په دغه ټرانزوډیشن کې پروټیني مواد ورڅخه نه خارجېږي. موږ یو ټرانزوډیشن یو اکزوډیشن وایي. اکزوډیټ هغه مایع ده چې په هغه کې د پروټیني موادو اندازه زیاتوي. د ډبلو بي سي اندازه ټرانزوډیټ هغه مایع ده چې د نیوټروفیل او د موادو اندازه پکې کموي. د وینې د جریان بطي کېدل په ساحه کې ار بي سي د غلیظت او د وینې د لزوجیت زیاتېدل دي. نو همدغه وجه ده چې په ساحه کې به د وینې د جریان بطي کېږي، سلو کېږي، به سټاسیس به کوي او دې له کبله به کانسنټریشن او د وینې دا زیاتېږي او بالاخره لیکوسایډ به میګریشن کوي، یعنې لیکوسایډ به د ساحې څخه څنګه کېږي خارجېږي. د رګونو نافذې قابلیت زیاتوالی چې دا بل مایکروواسکولر لامل دی. د رګونو نافذې قابلیت یا کپیلري پریمیبیلیټي زیاتوالی میکانیزمونه په لاندې ډول دي. اول دا ده چې اندوتیلل سیل کانسنټریشن په وینول کې منځته راځي، خو شریه او کوچني شریانونه نه اغېزمن کېږي. د اندوتیلم حجرو ریټرکشن د حجرې د کش کېدو په پایله کې بین الحجري مسافه لویږي، یعنې یو اندوتیل سیل د بل اندوتیل سیل څخه جدا کېږي او بالاخره کپیلري پریمیبیلیټي زیاتېږي. بل دا ده چې اندوتیلم مستقیم زیانه ضربې په واسطه کله چې اندوتیلم مستقیمه ضربه وارده شي هغلته ډیمیج پیدا شي، کپیلري پریمیبیلیټي زیاده شي، یو ریټرکشن وکړي زیات شي، بل کانسنټریشن دی. او بل دا ده چې ډبلو بي سي په واسطه د اندوتیل ډیمیج دی او بل په نوو جوړو شوو رګونو کې لیکیج دی چې په هغه رګونه چې نیو واسکولرایزیشن وي په دغه کې یو لیکیج منځته راځي او د دغې لیکیج له کبله دا شیان منځته راځي. دا همغه خبرې دي چې بالاخره د رګونو نافذې قابلیت زیاتوالی دی چې د مختلفو لاملونو له کبله منځته راځي، چې یو اندوتیلل سیل کانسنټریشن له کبله منځته راځي، اندوتیلل سیل ریټرکشن له کبله راځي، ډایریک اندوتیلل سیل انجري ده، لیکوسایډ میډیټډ اندوتیلل سیل انجري ده، بل نیو واسکولرایزیشن څخه عبارت دی چې دا ټول هغه لاملونه دي چې هغه بالاخره د نافذې قابلیت کپیلري پریمیبیلیټي پکې زیاتېږي او د دغې کپیلري پریمیبیلیټي د زیاتوالي له کبله یو التهاب منځته راځي. دا حاد التهاب د نافذې قابلیت ډېر ښه واضح پاتوجینیزس څخه عبارت دی. داسې یو پاتوجینیزس دی چې دا اکشل اینډ څخه عبارت، دا وینول اینډ څخه عبارت او دا اندوتیلل سیل شی دی، دا اندوتیلل سیل، دا هم اندوتیلل سیل دی، دا نارمل اندوتیلل سیل دی او دغه بیسمنټ ممبران څخه عبارت ده. او په دغه برخه کې چې یا د ریټرکشن له کبله یوه حجره د بلې څخه جدا شوې ده یا مستقیما ډیمیج پکې منځته شوی ده، وګوره د نیوټروفیلونو په واسطه یا مونو پولیمورف نیوکلیر سیل په واسطه یا د لیکوسایټونو په واسطه مستقیما د دغې سره د اندوتیلر سیل کې ډیمیج پیدا شوی دی او یا ریټرکشن موجود دی، نه دا یا ریټرکشن شو، دا بالاخره ډایریکټ انجری شو، دا د ډبلو بي سي په واسطه انجری شو. یا په ځینو ساحو کې نیو واسکولرایزیشن، دا اوس وګوره یو نوی رګ دلته جوړ شوی دی او نیو واسکولرایزیشن په نتیجه کې د رګونو د اندوتیلل سپیس څخه د مایع بیرون خواته وتله او د دې وتلو له کبله په مربوطه ساحه کې چې پیدا کېږي یو ایډیما پیدا کېږي چې دغې حالت ته موږ انفلمیشن په نامه سره یادوو، چې دلته په دغه سلایډ کې هم په ډېر واضح ډول سره موضوع شوی. دغه یو نارمل کنډیشن حالت دی، هایدروسټاټیک پریشر پکې لوړ دی، کولیډ ازموټیک پریشر پکې لو دی، مایع په دغه کې داخله شوه. دلته اوس التهابي پروسه کې موږ وایو چې یوازې یو
ترانزیټ مایع وجود لري، یعنی لو پروټین کانټینټ فیو سیل ده. لو پروټین کانټینټ فیو سیل دلته هایدروستاتیک پریشر انکریز ده. دا نارمل پروسه ده. پورته نارمل پروسه ده چې هایدروستاتیک پریشر څومره 2 ملي متر او انکوټیک پریشر څومره 25 ملي متر رسیدون. دلته انکریز شوی ده. هایدروستاتیک پریشر لوړ شو، انکوټیک ما نارمل ده. نو دلته انکوټیک پریشر نشي کولای چې هایدروستاتیک پریشر مخنیوي وکړي. د رګونو څخه مایع څنګه کوي وباسي. دلته فلویډ لیکیج ده. او دلته اوس وګوره چې ترانزیټ مایع به خارجي ولې اندوتیلر سیل انجری پکې نشته، یوازې هایدروستاتیک پریشر پکې لوړ دی. دا وګوره د دوه اندوتیلر سیل ترمنځ سپیسز وجود نه لري دومره، خو یوازې دلته ترانزیټ. دلته به پروټین پکې کم وي او بالاخره سیل به هم پکې کم وي. کله ایکزوډیټ د های پروټین کنټینټ ان مایع دلته بل ان مایع کنټین سم وایټ ان ریډ سیل. اوس وګوره دلته اندوتیلر سیل پکې څومره سپیس پیدا شو. د وازو ډایلیشن ان سټیسس شو. مطلب دا شو چې وازو ډایلیشن هم من سره او بل اخر د وینې د زیات ذخیره لکه بل اندوتیلر سیل پکې زیات نه بدل انکریز اندوتیلر د اوس وګوره لیکلي انکریز انټیرو اندوتیلر سپیس. مطلب دا شو چې دلته د اندوتیلر سپیس پکې زیات او دلته غړ پروټین مواد بیرون خواته غړي. دلته اوس وګوره پروټینی مواد داخل کې. دلته وګوره پروټینی مواد اندوتیلر سپیس څخه بیرون خواته وته. دا پروټینی مواد. اوس مونږ وایو چې دا ټول هغه حالتونه دي چې د التهاب له کبله منځته راځي. دا د اکزوډیټ او ترانزیټ جوړېدلو چې په التهابي پروسو کې څنګه واقع کېږي او منځته راځي. زموږ نننی درس په همدې ځای پای ته ورسېدو. ترتیب کوونکی استاد ډاکټر رحیمدل شیرزاد او زموږ نننی درس په همدغه ځای پای ته ورسېدو. تر بل لیکچره پورې به تاسو په لوی او بخونکي خدای سپارم. خدای په امان. ښه ورځ درته غواړم.